بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ موضوع د هغه زنانو دپاره ده د کومو زنانو چې په رحم کې رسولی کیږي، سیسټ. د هغې وجه دا وي چې د هغې لکه وجه یې څه وي او دا ولې کیږي او آیا د دې علاج شته او که نه. نو دا یاد ساتئ، عموما د هغه زنانو سیسټ یا رسولی د اوبو پانی کې تیل یا چې ورته وي که نه، چېرې ستا په وجود کې سیسټ دي، د اوبو رسولی دي، نو دا ولې کیږي؟ د دې بیسیک وجه دا وي، دا د هغه زنانه وي چې کومې زنانه د خوراک کې د هغې چټپټي څیزونه تلي وي، اچار ډېر زیات استعمالوي، چټپټي څیزونه، سره کړي څیزونه ډېر استعمالوي، فاسټ فود، برګر شو، میګي شوه، میکروني شوه، دا څیزونه زیات استعمالوي، یا د هغې په خوراک کې د سور مرچکي استعمال ډېر زیات وي، نو دا عموما د هغه کسانو وي. دویمې هغه زنانه چې کومې د دردونو دپاره ډیکلوفینیک سوډیم یا ډیکلوفینیک پوټاشیم ګولې د دردونو او د جوړونو دپاره چې کومې ګولې استعمالوي، نو دا هغې سره هم کیږي. نو دا به څه سره ښې کیږي؟ دا یاد ساتئ، که چېرې داسې زنانه چې د چا په رحم کې د اوبو رسولی وي یا د غوښې رسولی وي یا د وینې رسولی وي او هغه د ماسپښین په ټایم کې صرف ګازرې، مولی، ټیپر، بادرنګ، چکندر او بندګوپي په دې باندې ځان ته هلکه شان مالګه او هلکه شان تور مرچ واچي، که چېرې د بلډ پریشر د های کېدو مسلې نه وي، نو چې دا سټارټ کړي د الله تعالی په فضل انشاءالله تعالی د ماسپښین دې صرف دا خوري، هلکه سپوره روټۍ دې دې سره خوري، دې سره به هم په وجود کې د اوبو مقدار هم سیوا شي، خشکي به هم سیوا شي، تشي میتیازم هم بالکل صحیح وردي. د داسې زنانو عموما تشي میتیازم سودي او ماهواري کپړې یې ارریګولر وي، کله 25 ورځې بعد راځي، کله 40 ورځې بعد راځي، کله 15 ورځې بعد راځي، کله 70 ورځې بعد راځي، نو دا ټول علامات به الله تعالی انتهایی ښه کړي. په دې کې حمل ځکه نه کیږي چې په رحم کې د بچهدانۍ کې چې کوم جراثیم کوم ځای پکار وي په هغې کې رسولی راشي، نو هغه ځای ته د سړي هغه د بچو جراثیم صحیح نه رسي. بله وجه دې کې په زنانو کې دا هم راځي چې د هغه زنانو د ایګز میچیورټي د بچو هګۍ یې کمزوري جوړېږي. د دې ټولو مکمل علاج شته چې د کومو زنانو دا مسلې وي 3 میاشتې دوی وخوري، د الله تعالی په فضل ټوله دویانې موږ په خپله د جړي بوټیو نه جوړو، مکمل به ټیک کېږي. د اپریشن نه روان دی، دا خامخا وخوري، الله تعالی به خپل فضل کړي. دویمه خبره دې کې دا وي چې ځینې زنانو اپریشنونه کړي وي او بیا رسولی کېږي، د دې وجه دا وي چې دا د جګر یو کمزوري وي. زموږ دویانو سره د جګر هغه کمزوري م الله تعالی ختمه کړي او رحم به هم صفا کېږي. نو چې چاته داسې مسلې وي، زما وټسپ نمبر دی 0333 91 38 479 0333 9138 479. کوشش کوئ چې په دې نمبر فون کوئ، زه به مکمل پویم او الله تعالی به خپل فضل کړي. السلام علیکم.